د کوزدر تحصیلي منډه یتیمخانه مدرسه دارالعمر کې د روانې مئی میاشتې په 22 تاریخ د منډه مندیزو کلي اته کلنې عایشه بهیمانه قتل په ضد هغې خاندان ته انصاف ورکولو ملزمان په ډاګه کولو دپاره پلټنو کولو تیمرګره پریس کلب په وړاندې احتجاجي مظاهره شوې ده. په دې سلسله کې د عایشه پلار سرتاج په وړاندې خبري غونډې ته د وینا په وخت عایشه پلار سرتاج جندل NHA پخوانی پیپل پارټي امیدوار حنیف خان نوابزاده په شمول نور مشرانو وینا وه چې د اته کلنې عایشه مدرسه کې د وژنې مقدمه درج کړې شوې ګرفتاري شوې ده خو حقیقي ملزمانو تعین پکار دی. د دې وینا وه موږ په خپله داخل کلي به د موږ تقریبا 3000 روپۍ فیس ورکاوه او دې ته به موږ نقد پیسې پرېښودې لکه 2-3 هفتې بعد به دا واپس راتله. موږ دا مطالبه ده چې ماشوم چې زموږ څه زیاتی دغه شوی موږ ته هغه مجرم حواله شي او دې ماشوم یې تقریبا 36-35 ډاکټري رپورټ ورکوي چې دې دونه ټیم کړی دغه عایشه بچی د ده لاش راوړی کېږي د ده کور ته د کور ته لاش راوړل کېږي او هغه لاش چې ډایرکټ راوړل کېږي نو د هغې لاش چې کله په سواله باندې د هغې لاش د دغې بچۍ د دې عایشې کله غسل کېدو چې کله غسل کېدو نو په هغې کې شک شبهات د دې قوم او د ځوانانو پیدا شوي دي. د میډیکل د پوسټمارټم د رپورټ مطابق چې کله راغلی دی نو پولیس حکامو چې په هغې کې FIR درج کړی دی. په قسم درته وایم چې زما خویندو ما ته ویل ما ته ویل بایجانه موږ نورې مدرسې ته نه ځو لکه نن د یو سړی خپل د یو خپلې بچۍ تپوس نشي کولی نن قوم یا یو دا ځوانان د خپلې لور تپوس نشي کولی د خپلې خور تپوس نشي کولی نو موږ دا په شریکه باندې موږ التجا کوو موږ جاړو موږ زموږ زړونه جاړي زموږ خویندې جاړي زموږ میندې جاړي په قسم باندې ویم چې نن د چا موږ د ما خو ویل کې موږ د چا له ذات حملې له نه یو راغلي موږ د چا د ادارې بدنامۍ له نه یو راغلي خو زموږ زړونه جاړي زموږ خویندې جاړي زموږ بچي جاړي موږ راپاڅېدو موږ وایو چې دا کم ظلم شوی دی کم زیاتۍ د دې بچۍ څه شوی دی چې دې ته انصاف میلاو شي د دې پلار سرتاج ته انصاف میلاو شي د ده خاندان ته انصاف میلاو شي. او ادریس زموږ قدرمن دی زموږ محترم دی مدرسې زموږ ماشومان دي چونکې په دې مدرسه کې زموږ نور 300 ماشومان دي د هغه پلار مسوي نو موږ وایو چې حقایق قوم ته ښکاره شي مستاب د څوک مجرم دی هغه د سزا میلاو شي او هغه همیشه د ظلم خلاف دي او د ظلم خلاف به یې د خیر سره نو ان شاء الله موږ سره شامل حاضر یو په ټایم کې عمرګان تاسو سره پورې څنګه په څنګه ولاړ دی او دا ور سره یې د خیر پولیس د وړاندې نه د مدرسې محتمم ضیاءالحق حیدري هغه زوی او ټوپکمار نیولي دي پلټنې شروع کړي دي. محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر.